ای جنازې یو مار په لار پروتو او مړو او سیده سیده پروتو یو کس رالی او داسې ورته ودرېدی ماره سیده شوې خو د مرګ نه پس نو ای ټیک ټاکرو زنانو جینکو په خپل بدن خو پرده نه راچوئ خو دا پرده به باندې بیا د مرګ نه پس راچوئ ښه ولي د جنازې په ټایم کې په زنانه باندې یو مضبوط څادر راواچوئ که نه دا ایجاد خو د فاطمې رضی الله تعالی عنها دی چې کله وفات کېده الله نو بیبي ته وایي داسې به نه چې زما د مرګ نه پس زما په دې کټ باندې تاسو کېدي چې زما دا کټ هم چا ته نه ښکاري هغه ورته وایي بلکل حبشه کې دا یو ترتیب دی چې کله یو زنانه وفات شي نو په دې کټ ورته یو چبوتره ایږدي او د هغې د پاسه بیا څادر ایږدي نو دا زنانه چا ته نه ښکاري نو فاطمه صاحبه وایي الله دقه چل به ما سره کوئ نو زه خو ویم که نه چې دا ټیک ټاکرې زنانه او جینکۍ دا خو په دې میډیا باندې د خپل بدن نه پیسې ګټي او کلیام یې خرڅوي نو زه خو ویم چې د مرګ نه پس هم په دوی دا پرده کې نه دي خو څه وکړم اسلام دی دین دی زه شم د خپل اسلام او دین نه زه هغې زنانو ته وایم چې اوس نصیحت د دې نه حاصل کوي دقه حل به مې بیا خشمار یو څو کسان دي بخششو دا د الله لاس کې دی خو دا دنیا د اسبابو سره تړلې ده نبي علیه السلام او قرآن راغلی هغې کې موږ ته څه فرمایلي دي فحاشي خورول الله اکبر کبیره نو دا هغه زنانه دي چې د خپل بدن مې نمایش ته ایښودو او د مرګ نه پس پې بیا درېمګړی څادر واچوي الله الله خو دا هم د دوی په وس کې وی که نه والله په دغه ټایم کې هم دوی په ځان څادر نه پرېښودو خو بس الله دې موږ ټول معاف کړي الله دې ګیلمنه وبخي چې څومره تللي الله دې ټول سره زمونږ وبخي زمونږ هم پته نه لګي خو دنیا د اسبابو سره تړلې ده او موږ ته نبي اسلام دا ټولې خبرې کړي فحاشي خورول په میډیا او بیا خاص کر کلیام دا د الله عذاب ته څه دی دعوت دی ګناه یو په پټه کېږي صحیح ده او یو کلیام کېږي بس الله دې موږ معاف کړي څومره ټیک ټاکر اچوه الله دې وبخي ما د چا دوبۍ نه میسج وکړو دا شهیده ده که نه لکه خو چا ویشتې نو شهیده شو که نه یا ته تې نوم هغه بوډۍ نه الله دې وبخي د مرګ نه بعد وګوره په چا ګوتې نه شوه کوي که د هغه کرکټر هر څنګه دوبۍ نه یو کلی وایي زموږ مناظره په تېره کې روانه ده چې دا شهیده ده که نه ده لکه ته مزدورۍ له تللی که ته مناظرو له افضله نو بیا مې پوه کړه مای محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم کله چې یو مرګ وشي تاسو د هغې ښه کوالټیز بیانوئ ښه خویونه یې بیانوئ ښه صفات یې بیانوئ دا د الله ورکړه ده کله چې د الله بندګان پې ښه کمنټ شروع کړي د یو حدیث